اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ یوسف شروعات موږ کوو چونکې د موږ دا طریقه ده چې نوې صورت چې کله موږ شروع کوو نو د هغې وخت نزول حالات او کومو حالاتو کې او کوم بنیاد باندې صورت نازلی دی هغې باندې کې هغې باره کې موږ یو مختصر خاکه پیش کوو. دیو جنا پرون سوره یوسف باندې یوې ورځې موږ یو د هغې بنیادي خبرې اور په بنیاد باندې سوره یوسف نازل شوی و هغې باندې موږ څه خبره کړې وه. خو چونکې سوره یوسف د نورو سورتو غوندې بلکې قدر زیات په دې کې ډېر لوی عبرت، ډېر لوی سبق، ډېره لوی رهنمایي او هدایات او د دعوت یو خپل انداز ده. لہذا سوره یوسف باندې موږ په دوو قسطونو کې یعنی یو قسط پرون او دا دویم قسط ده موږ دوباره په ده نن خبره کوو. نن د سوره یوسف کې هغه بنیادي دعوتي نقاط باندې موږ خبره کوو چې د سوره یوسف کې رهتی دنیا د پاره هغه ټیم چې کوم حالات او یا هغه ټیم کې چا تعالی مخاطب او د چا سوال په بنیاد باندې دا نازل شوی هغه د پاره څه سبق او څه جواب او څه رهنمایي او څه دعوت ته او رهتی دنیا د پاره هم دې کې څه سبق ته په سوره یوسف کې. لہذا نن دا دویم کیس په دغه باب کې موږ پیش کوو. سوره یوسف کې پہلا ابتدائی نقطه چې دا د دعوتی انداز هغه دا ده چې دا تقریبا هر صورت کې دا خبره د دې خبرې وضاحت کیږي چې کوم دین اسلام دعوت نن نبی محترم صلی الله علیه وسلم پیش کړي عمدغه دعوت عمدغه دین اسلام پیغام چې دا تمامو پیغمبرانو پیش کړي. نو سوره یوسف کې دا وضاحت کیږي چې حضرت ابراهیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام او حضرت یوسف علیہ السلام دی هغه کم دعوت ورکول هغه هم دین اسلام او نن چې کم پیش کوي نبی صلی الله علیه وسلم دا هم دین اسلام ده. او په سوره یوسف کې د حضرت ابراهیم علیہ السلام تذکرہ ویلی کیږي هغه په د بنیاد ده چې مشرکین مکه سوال په جواب کې دا صورت تا او مشرکین مکه حضرت ابراهیم علیہ السلام سره خپل تعلق جوړونو داوا لرله. لہذا پہلا نقطه خدا دا چې دا مغه دین اسلام دعوت تا مغه پیغام حق دا چې کم حضرت ابراهیم علیہ السلام او حضرت یعقوب علیہ السلام او حضرت اسحاق علیہ السلام یوسف علیہ السلام پیش کړو. دویمه نقطه کې دعوتی انداز باندې سوره یوسف دوا کردار پیش کړي. یو کردار د حضرت یعقوب علیہ السلام او حضرت یوسف علیہ السلام کردار دا او دغه کردار بنیاد او دغه کردار اٹھان د دین اسلام په بنیاد باندې اور الله سره تعلق په بنیاد باندې دی الله نه یری په بنیاد باندې او د آخرت د جوابدهی په تصور په بنیاد باندې هغه کردار جوړ وو. یعنی دا کردار یو داسې د اٹھان شوی چې د بنیاد د آخرت یاد د الله یاد د الله تعلق الله نه یری په بنیاد دا کردار جوړ شوی. بل طرف ته کم کردار چې پیش کیږي هغه د چا کردار دا هغه د یوسف علیہ السلام د رونو کردار دا هغه د هغې قافلې کردار دا د هغې خیال او د هغې سوچ کردار دا چې کوم محض د تجارت یوې بنیاد باندې یوسف علیہ السلام قوي نه راویستو او هغې ذهنونو کې دا ولو چې دې باندې به موږ ته ډېر مال میلاو شي. لہذا د هغه پیش کیږي د یوسف علیہ السلام د رونو. بیا ورسره د عزیز مصر کردار ده چې عزیز مصر دا واخستلو اور بیا یو نوکر په حیثیت باندې کور کې وساتلو. بیا ورسره د عزیز مصر د ښځې کردار ده
او بیا صرف د عزیز مصر د ښځې کردار نه پیش کوي بلکې ورسره د شاهي خاندان هغو ټولو ښځو کردار پیش کیږي چې هغوی سره عام یو منظر جوړ کړی و او هغوی دا وضاحت کولو عزیز مصر ښځې چې څرنګې چې زه غلطه شوي یم داسې نن تاسو هم غلطېږئ دا د هغوی یو کردار و هغې باندې مخکې بحث رسي انشاءالله نو د عزیز مصر ښځې کردار او د شاهي خاندان بیګمات چې کوم دي د هغوی کردار ورسره د مصر حکام او د هغوی طرز عمل او د هغوی د قانون یو کردار یوه نمونه پیش کیږي دا کم کردار چې دا دویم کردار د دې اوټان د دې جوړ او د دې پیدایش او د دې بنیاد چې دا هغه څه شی و په څه بنیاد جوړو دغه کردار صرف اور صرف دنیا پرستی صرف اور صرف جاہلیت صرف اور صرف د کفر په بنیاد صرف اور صرف د الله نه بېنیازۍ په بنیاد باندې جوړو دا نو دا دواړه کردارونه چې دي دا سوره یوسف کې الله تعالی پیش کوي دا دواړه کردار چې پیش کیږي دې سره اننه اگرچه قرآن دا سوال نه ده کړی مگر انسان مخې ته چې دا دوا کردار رسی نو انسان نه از خود یو سوال کیږي نه چې ته کم کردار پسند کوي دا هغه یو سوال دی چې موږ هر یو ته پکار ده ته آیا د برادران یوسف یعنی د یوسف علیه السلام د رونو په زمرې کې رسي یا د هغو چې هغه ټیم کې چا هم خپل کردار ادا کړی ته کم کردار تا ته پسند ده نو دا یو سوال هر انسان نه کیږي اگرچه قرآن نه ده کړی مگر د دې کې شنې مقصد دغه ده دویمه خبره چې دی کې دا وضاحت ته سوره یوسف کې هغه دا ده چې څرنګه چې د یوسف علیه السلام دغه داستان الله تعالی کیسه ده په دې کې دا بالکل واضح ته چې الله تعالی چې کومې خبرې فیصله وکړي بیا هغه کیږي که څوک څومره مخالفت کوي څوک څومره د هغې خلاف دیوار دروي څوک څومره د هغې خلاف د هغې ناکامۍ دپاره کوششونه کوي ټول کوششونه ناکامیاب دي آخرکار الله تعالی چې څه کول غواړي هغه به کیږي دلته کې دا خبره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم برې کې دا وضاحت ته چې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون یعنی ما نبی استوله دې پر چې دا به دین حق په تمام دین باطل باندې ادیان باطل باندې غلیبوي او د دې خلاف تاسو څومره منسوبې چې جوړوي هغه به تاسو هغه ناکامي وي او تاسو به ناکامۍ سره دوچار کېږئ ناکامۍ سره به تاسو مخه کېږي یعنی دا وضاحت ته او دا رښتې دنیا دپاره هم ده چې الله تعالی بل آخر چې کومه فیصله کړې وي د دین حق نه عام زندګۍ کې هم چې الله څه کول غواړي هغه کېږي یعنی بنیادي خبره خو هم دغه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم کم کار ته راغلی دا به کېږي دا به غلیبېږي او رښتې دنیا دپاره هم دا اشاره ده چې آخرکار به دا دنیا باندې اسلام غالب رځي مگر د تا کتن پکار چې تا کردار په دې کې کوم ځای کې ته کوم ځای کې فیټ یې دا خو یو سوال نه پیدا کېږي نو لہذا دا وضاحت کیږي چې کله چې الله تعالی خپل فیصله کوي تراشي بیا هغه کیږي بیا هغه څوک نشي وسروله بلکې اکثر و بیشتر انسان چې کم مخالفت کوشش کوي هغه مخالفت کوششونو کې اننه هغه په هغه کوششونو کې یو داسې کار کوي چې هغه دراصل دا یای که زه کوشش کوم چې دا کومه خبره زه وسرول غواړم دا زه لګیا یم وسروم مگر حقیقت دا وي چې الله دې د خپلو لسونو د لاسه هغه کم کار چې الله کو رسون غواړي هغه راسي لکه څرنګه یوسف علیه السلام الله تعالی مصر ته رسونه که کوی کې نه وای غورځېدلی قافلې نه وای ویشت کړی نو دا به مصر ته څرنګه تللی لہذا دا کار چا وکړو دا کار برادران د یوسف علیه السلام رونو وکړو اوس رونو خو خپل زړه کې وي چې موږ یوه مسله وه چې مخې نه لرې کړله مګر بل طرف ته الله چې تاسو د ما والا کار وکړلو زه چې څنګه کار کول غواړم همدغسې کوم چې بیا هم تاسو تا د لاسه یې کوم همدغه کردار او دغه خبره دی کې بنیادي مقصد ده چې انسان په دې پوه شي
چې که زه څومره ته مخالف چلیږي د دین اسلام نو دا ته صرف اور صرف خپل ځان رسوایی کوي، خپل ځان عذاب ته تیرې، خپل ځان ذلت ته تیرې، بلکې الله تعالی چې څه کول غواړي هغه آخر کار کیږي. دغسې الله تعالی په دې واقعې کې دا هم ثابته کړه دې په بنیاد چې زه چې څه کول غواړم کیږي. عزیز مصر کور ته یوسف علیه السلام لاړو د غلام حیثیت سره. عزیز مصر ښځې چې کم کردار راوشو، عزیز مصر څه وکړلو چې دا قید کې واچولو چې ته به قید کې چې څو پورې د ما خبره دې نه وي منلي. قانون ښځه کې اندش لرو، قانون دا نه ګوري چې یو بېګناه سړی مې نه کړلو. دا تمام کم واقعات چې دي دا در اصل یوسف علیه السلام تخت مصر ته رسونې پیله سیړی وه. دی زړه کې وي که موږ ښیي موږ منصوبه موږ خپلې منصوبې باندې کار کوو، لیکن در اصل دی د الله په منصوبې باندې کار کولو. مزید جیل ته لاړلو اور جیل کې جیل نه الله تعالی چې کله دا راویستلو دا ډایرکټ تخت مصر ته ورسولو. نو که جیل ته دا نه وای لاړ همدغسې غلامانه زندگی وای نو دا به تخت مصر ته څرنګې رسېدلی. نو لحاظه دلته کې دا واضحه شه چې الله تعالی چې څه کول غواړي هغه څوک هم نشي وسرولی. بس اوس دې کې دا او دا تاریخ کې ډېر داسې واقعات دي، ډېر بېشمار واقعات دي. بس که دا چا سمجھ کې راغلی، چا خبره راغله، چا سمجھ کې دا خبره راغه نو هغه دپاره پهله سبق ته یو په دې کیسې کې پهله سبق چې څه ده هغه دا ده چې ای انسان ته چې څه هم کوې ته خپل مقاصدو کې، خپلو تدبیر کې، خپلو کارونو کې، خپلو منصوبې کې د الله دی حدودو پورا خیال ساته. که چېرې ته د الله حدود بتای او د الله دی حدودو خیال نه ساتې ته صرف اور صرف خپل دنیا پرستی، خپل غرض، خپل انا، خپل بغض او خپل مقصد حیات کې چې تا زندگی خوشحاله شي خوا څرنګې وي ته په هغې کې ډوبي نو نتیجه به دا رسي چې یو طرف ته به ناکامۍ سره تا مخه وي او بل طرف ته به رسوایۍ سره هم د تا مخه وي. د دې مثال زنده د یوسف علیه السلام رونو او د مثال زنده د مشرکین مکه او دا دواړه واقعات کې شي دي چې یو ټیم به داسې راغو چې دوی پښیمان وو چې موږ ویلي دا کار کړی ده او بل طرف ته فتح مکه کې مشرکین هم سار ټیټ کړی و چې موږ ویلي داسې کړي وو. لہذا انسان ته مخکې نه ځان پکار ده چې هغه خپل طور طریقې د الله دی حدود دې نه کړي، که نه نو دا به شرمندګۍ سره به د مخه وي. ها بظاهر بعضې موقع کې انسان کامیابی لکه نن ګورې چې کم بغي دي، کم طاغوت دي، کم د الله نه بغي انسان دا دی او د انسانانو د بچیو د ښځو خیال نه ساتي او قتل و غارت خپل مقصد دې پر شروع کړی دا. خو لیکن تاریخ دې باندې واضح ده فرعون هم دغسې و چې الله تعالی دا شی چې بل آخر هغه ناکام هم وي، رسوا هم وي، رهت دنیا کې د هغه نما هم څوک نه خلي. نو دا ده لہذا الله تعالی دا سبق په دې کې کوي چې انسان ته خپل مقصد چې دا هغه پاک ساته وسایل او د هغې دپاره حاصلونې دپاره لارې هغه هم پاکې استعمالوه، صحیح لارې استعمالوه نو ته به کامیاب همې. او که چېرې ته ناکام شي نو کم سے کم ته به رسوایۍ نه بچوي او بل طرف ته که تا سیده لارې اختیار کړي وي او ته په جای هغه مقصد چې ته هغه تا نشي هم حاصل نو الله به تا ته د آخرت اجر در کوي. دې وجې نه هر کا سره د آخرت یاد لازمي ده. دا پیاله سبق ته چې انسان ته دې کې میلوي شي. دویم سبق دې کې دا هغه دینه اهم ده چې د تمام معاملات ته بیریږي انسان ته الله باندې توکل پکار ده. یو او انسان چې څه معامله کوي د الله په سپرد کوه، تفویض الی الله، توکل الی الله، تفویض الی الله. او دې کې د یعقوب علیه السلام یو کردار مخې ته رسي چې یعقوب علیه السلام دغه زوی باره کې ډېر پریشان و، پیغمبر و، اگر چې وحی ورته نه وه شوي خو یو الهام پیغمبر خپل یو نظیر وي و نظیر هم د وحی مشابهت وي، هغه ته پته لګي چې څه وي، د ته پته وه دې زوی چې یاره د ما دغه زوی سره د نور ورونه چې دي دا صحیح نه دي. مګر هغې باوجود چې کله هغه زمن یعقوب علیه السلام ته کیني چې دا بچه دا رور موږ سره ته ویلې نستی نو یعقوب علیه السلام څه کوي چې ستی وستایي ورسره د هغې په هغه باندې او هدایات هم ته کوي، وسوسه هم ده ورته، مګر بیا الله څه کوي
الله باندې توکل ساتي چې ما بروسا په الله ده. بیا دغه بچی چې کله راشي کله معامله چې هغه خو چې شي وخوړو نو دلته کې داسې دا تفویض الله یعنی دی الله په سپرد کوي چې ما دا تمامه معامله دی الله په سپرد کوي چې دا الله نه مایوس نه و. بیا ټول ورته چې ختم شوي د خبره مګر بیا هم دا یایي چې بار بار یایي چې تاسو ماته یایي چې زه بیا داسې نه ده او هغې واقعا ډېر یو خوږ انداز سره په سوره یوسف کې د هغې تذکره راځي. نو دویم سبق دی کې دا ده چې انسان ته الله باندې بروسا او د الله په سپردګۍ باندې بروسا او د حق او د صداقت لیارې دپاره کوشش کون چې کوم دا هغې کې تمام معاملې کې تا د الله بروسا او د الله دپاره هغه کار کوونه تمام کار چې کوي هغه د الله په بروسې د الله په توکل د الله په سپردګۍ باندې کوه او همیشه د حق او د سیده لارې ملګرتیا کوه. دا دویم سبق ده. دې نه علاوه ټولو نه اهم او دریم سبق چې دا ټولو نه اهم ده او ډېر زبردست ده هغه دا ده آخري چې کوم یعنی هر مؤمن ته دا سبق ده هر مرد مؤمن ته دا سبق ده ایمان والے ته دا سبق ده خو خصوصا هغه انسان ده چې هغه د دین حق علمبردار وي او د حق دعوت ورکوي او د دین د دعوت والا ده هغه دا غواړي چې د ما چې کوم دین اسلام ما منلی ده چې دا ټوله معاشره یې ومني او د معاشرې کې قایم شي معاشرې کې غالب شي. گو چې پیغمبري شان ته څوک نشي رسېدلی د یوسف علیه السلام شان خو کله هم نشي کېدلی د نبي صلی الله علیه وسلم شان کله هم نشي کېدلی مګر یوه رهنمایي خو پکې شته یو اشارات شته یوه شارعه لکه یوه لیار وي که نه هغې کې یو نشانات وي چې په دوی لیارې بسي به ته ټیک شي نو انسان چې ټیک ته قدم غلط کېدلی شي مګر یو بنیادي لیارې باندې چې ته روان وي هغه دا ده نو ته به آخرکار کومه بیت ته هغه دا ده چې دې کې اهم شی د تا د کردار ده اتا د اخلاق تا اتا د معاملات تا اتا د سیرت تا چې تا سیرت اتا زندگی پاکوي اتا سوچ پاکوي اتا اخلاق پاکوي. د یوسف علیه السلام زندگی مجھته بهترین سبق رکوي چې کچېرې د تا اخلاق پاکوي اتا سیرت پاکوي نو یاد وساته الله د تا اخلاقو کې الله د تا سیرت کې دومره پاور به واچوي چې ته به نه به در سره لشکر وي نه به در سره دولت وي او نه به در سره نور وسایل وي بلکې ته به یو غلام وي او ته به جیل ته یو قیدي لاړ شي مګر هغه ځای نه به ته څه وکړې